أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. سورة النور 41 نمبر آیات ہے. بدے 41 نمبر آیت کی دلیل عقلی ذکر کی گی دا اللہ تعالیٰ پہ وجود باندې دا اللہ تعالیٰ پہ نظام باندې دسی وایه چې دا دلیل عقلی دی په توحید د الله تعالی باندې او دا عقلی دلیل د تیاری ختمولو د پاره یو طریقه ده چې کوم خلک د آسماني هدایتونه لري دي هغوی د خپل عقل په اعتبار سره هم الله تعالی ذات معلومولی شي په دې طریقه باندې د کوم دنیا او کائنات چې تاسو یې نه یو په دې کې هغه څه دی چې کوم ډېر اوچت دي لکه اسمان یو هغه دی چې کوم کوز زموږ د ځمکې سره اوار دي یو د دې په منځ کې دي نو کم چې بیخي اوچت دي هغې ته هغه به کله په دلایلو کې ذکر کېږي نو هغې ته دلایل عقلي علوي ویلی کېږي اوچت دلایل او چې کله د دې په منځ کې شیزونه ذکر کېږي نو هغې ته وسطي وایي او چې کوم د هغې نه لاندې ذکر کېږي په ځمکه باندې هغې ته سفلي وایي نو دا دلیل عقلي علوي دی یعنې د اوچتو څیزونو باره کې دلایل دي الله تعالی ولله خاص الله تعالی د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو ده والارض او ځمکې ده ټول ځمکې او اسمانونو کائنات مالک او متصرف الله تعالی دی وإلى الله المصير خاص الله تعالی طرف ته ورتلل د ټولو څیزونو دي یعنی په آخرت کې هم پیش کېدل او د سزا جزا د لپاره حاصلېدل الله تعالی طرف ته شته دی الم تر ان الله یجزي سحابا الم تر ایت نګوري ان الله چې یقین الله تعالی یجزي شړي سحابا وریز چرته شړي د بلې وریزې طرف ته شړي ثم يؤلف بينه بیا را یوځي کې دغه دوانو وریزو لره ثم يجعله ركاما بیا وګرځي دغه وریزې لره لاندې باندې یو ورځ په د پاسه کې بل د لاندې نشي د اسمان نه لاندې ځمکې نه بره د کم څه کومه فضا چې د بدې کې یو د وریزې د باران نظام دی نو دا دلیل وستی شو الله تعالی اتنه ګوري چې یقین الله تعالی شړی وریزې لره بلې وریزې طرف ته ثم يؤلف بينه بیا را یوځي کې دغه دوانه وریزې ثم يجعله ركاما بیا وګرځي دغه وریزې لره لاندې باندې یعنې غبرګ شي پیړه وریز شي پترل ودق نو تین باران ودق غټو ساسکو ولا باران لکه د پسرلی باران شو د پشکال باران شو یخرج تراوزی من خلاله د هغې د منځ نه کومه وریځ چې را یوځای کړي دوه وریځې غبرګې کړي یو لاندې بله باندې دغه دواړو وریځو د منځ نه باران را نازلېږي وينزل من السماء من جبال فيها من برد او نازلوي دغه الله تعالی من السماء طرف د اسمان من جبال هغه وریځې چې په شان د غرونو یعنې غټې غټې وریځې فيها من برد په دغه وریځو کې ګلی فیصیب نرسایی دغه ګلو لره فیصیب به نرسایی دغه ګلی لره من یشاء چا لرم چې غواړي چې څوک هم پې ویشتل غواړي د چا مالونه پې خرابول غواړي د هغه د ګناهونو په وجه باندې د سزا په طور باندې نو دغه ګلی لره رسایی من یشاء چا لرم چې غواړي ويصرفه او بچکی دغه ګلی نه عمن یشاء هغه څوک چې وی غواړي د الله خوښه ده چې دغه ګلی نه څوک بچکی او چاته وررسوي یکاد سنا برقه نږدې د پړق دغه بریښ یذهب بالابصار چې بوزي نظرونه په دې ورځې منځ کې چې کم دی نو بجلی پیدا کېږي هغه بجلی پړق دومره زیات دی یکادو نږدې د سنا برقه پړق دغه بریښ یا پړق دغه بجلی یذهب بالابصار چې بوزي نظرونه باران په دوران کې دغه ورځو نه چې کوم بریښ پیدا کېږي دا بریښ دومره تیزي دغه د بجلی یو قسم دی چې کله بریښ وشي نو بیخي په هغه ټایم کې سترګې کار پوهېږي ته به یې نظر یې د مخې سوی وړه او دا ټول نظام د الله تعالی په کنټرول کې دی یقلب الله اللیله الله تعالی اړی راړی شپې لره والنهار او ورځې لره کله شپه شي کله ورځ شي کله ورځ غاټی کله شپه غاټی د اړول اړول دي ان فی ذلک یقینا په دې کې لعبرة خامخ عبرت دی لاولی الابصار د پاره د خاوندانو د نظرونو چا نظر د عقل نظر چې کار کوي هغه د ورځې شپې ته وګوري د حالات بدلېدو را بدلېدو ته ګوري دومره لوی نظام ته ګوري د الله تعالی ذات په خپله معلومولی چې دا څوک موجود دی دا ټول نظام دغه په کنټرول کې دی هغې خالق دی والله خلق كل دابة من ماء
الله تعالی پیدا کړی دی هر یو ژوندی ساری من ماء د اوبو نه. دا بحر هغه شي ته ویل کېږي چې هغه ساه لري، ژوندی حرکت کوي. کل ما یدب علی الارض فهو دابة، هر هغه شی چې په ځمکه باندې ګرځېده را ګرځېږي خپله طبیعت سره حرکت کولی شي، دغه دابه ده. نو پښتو کې د دې خلک تعبیر په ژوندي ساري سره کوي. او دغه ژوندي ساري د میږي نه او د ماشي نه راونیسه د اتي پورې د غټو غټو شیزونو پورې ټولې دابې شمارلی کېږي. په دې کې انسان په خپله هم شامل دی. الله تعالی پیدا کړی دی هر قسم ژوندي ساري من ماء د اوبو نه، که هغه په وچه باندې اوسېږي، که هغه په اوبو کې اوسېږي، خو پیدایش یې د اوبو نه دی. فمنهم بعض د دوی نه من یمشي علی بطنه، هغه څوک دی چې ځي په خپله خېټه باندې. ډېر شیزونه داسې دي چې په خېټه باندې ځي، لکه مار واخله. ومنهم بعض د دوی نه من یمشي، هغه څوک دی چې ځي علی رجلین په دوو خپو باندې، لکه انسانان، چرګان، مرغان چې کله په ځمکه باندې په هوا کې نه وي، دا ټول په دوو خپو باندې ګرځي. ومنهم بعض د دوی نه من یمشي علی اربعین، هغه دی چې ګرځي په څلورو خپو باندې، لکه څاروي او ځناور واخله. یخلق الله ما یشاء، پیدا کوي الله تعالی هغه څه چې وی غواړي. د دې نه علاوه چې کوم د دوه خپو والا، څلورو خپو والا، د دې نه پورته نور هم شته دی. الله تعالی چې څنګه مو غواړي پیدا کوي. تفسیر احسن کلام ذکر کړی دی چې په دې یخلق الله ما یشاء کې هغه مخلوقات ته اشاره ده چې د هغې خپې د څلورو نه هم ډېرې پورته یې ډېرې زیاتې، لکه جولا واخله یا زمزه واخله چې د هغې خپې ډېرې زیاتې، نو هغې ته پکې اشاره شو. لیکن دغه څلور د پورته ډېرو خپو والا څیزونه په صراحت سره ذکر نه شو، په اشاره سره ذکر شو. دې کې اشاره ده د یو پټ مضمون ته. مضمون دا دی چې اصل کې دا جولاګان هم او دا زمزې هم او د دې نه علاوه چې نور څومره څیزونه دي، نو دوی اصل کې کار د څلورو خپو نه اخلي. د نورې خپې ورسره هسې تعاون دپاره استعمالوي، مرسته دې اخلي، لیکن د دوی اصلي ګردش چې کوم دی په څلورو خپو باندې دی. په دې وجه چې کله دې ته د نږدې ته وګوري نو د دې څلور خپې غټي او باقي وړې وړې، معلومیږي دا چې د دې اصلي تګ په دغه څلورو باندې دی. دغه شان میږي دي، دغه شان نور څیزونه دي، نو دغه خپې ډېرې دي، خو اصلي طاقت چې کوم دی په څلورو باندې ورته حاصل دی، څلورو باندې ګرځي. ان الله على كل شيء قدير، یقین الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري. څنګه چې د یو قسم اوبه راواخلي او د هغې نه مختلف څیزونه پیدا کړي، څوک په دوه خپو ځي، څوک په څلورو باندې، څوک څلورو نه په ډېرو باندې ګرځي، او دا ټول څیزونه د یو قسم اوبو نه پیدا دي. همدغه یوه اوبه ده، ډېرې بدل قسم اوبه نه دي. نو دې مضمون نه پته ولګېدل چې الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري. د یو څیز نه څومره څیزونه جوړولی شي، د یوې مادې نه څومره مختلف قسمه څیزونه پیدا کولی شي. نو په هر څه باندې الله تعالی قدرت لري. لقد انزلنا، یقینا موږ نازل کړي دي آیات مبینات، آیاتونه چې کوم واضح دي، مطلب یې بیخي واضح دی. والله یهدي من یشاء الى صراط مستقیم، الله تعالی هدایت کوي چا لرم چې غواړي هغه لارې سمې ده. سمه لاره چې کومه ده هغه اسلام او شریعت دی، چې دا بالکل مستقیم سیده لار د الله تعالی ته به سړی رسیږي. باقي لارې کږې وږې دي، چپې چپې دي، د الله تعالی نه په نورو طرفونو تللي دي. نو په دې وجه د اسلام نه علاوه په نورو طریقو باندې د الله تعالی رضا حاصلول، جنت حاصلول دا ممکن نه دي. د آیات اصل کې ترغیب دی قرآن ته، چې قرآن د لوستلو د زده کولو کتاب دی. ځکه الله تعالی وایي په خپله مې نازل کړی دی، معمولي کتاب یې مه ګڼه، ډېر لوی کتاب دی. د الله تعالی ذات څومره لوی دی، دومره د هغې کتاب اندازه په خپله مې ته لګوه چې الله نازل کړی څنګه کتاب وي. احکام یې بیخي واضح دي، یعنې داسې احکام یې نه دي چې که څوک یې پوهېږي نه مشکل څه مشکل پکې نشته. او دغه شان ده کې والله یهدي من یشاء الى صراط مستقیم، الله تعالی هدایت کوي، رهنمایي کوي د هغه چا چې وی غواړي لارې سمې ته. د قرآن ته هغه قرآن ته چې څوک قرآن هدایت او تعلیمات د هغه چا په نصیب کېږي چې الله تعالی ورته هدایت وکړي. پته ولګېدله چې د الله تعالی د هدایت نه بغیر دغه قرآن حاصلول او زده کول هم مشکل دی. نو په دې کې دعاګانې کول د الله تعالی نه چې ما ته یې زده کړي او ما ته توفیق راکړي، او د ګناهونو نه پرهیز کول او په دیندارۍ په لاره باندې تګ کول د لازمي طریقه شوه. او اندازه ولګېدله چې د قرآن هدایت د هر چا نصیب کېږي نه. ځینې خلک به داسې چې سړی به د علم به حاصل نه شي، او ډېر خلک به داسې چې علم به حاصل حد پورې حاصل هم کې پوه هم به شي، لیکن هغې به د عمل توفیق به یې په نصیب کې نه وي، په ګمراه لارو به بیا هم روان وي، او قرآن به د نور مقاصدو لپاره به استعمالوي. نو چې کله ته قرآن ته زده هم شي، په صحیح طریقه باندې استعمال هم شي، دا د الله تعالی په توفیق سره کېږي.